جی بالکل دا اوضاع موجود ما په کینټ صدر واټ 3 کې او د مرکزی مسلم لیگ چې کوم انټر پارټي الیکشن وشو په هغې کې نوید خان چې دی هغه په بار اکثریت باندې الیکشن وګټو او د واټ 3 صدر منتخب شو. هغه سره خبرې کوو دا ټایم. سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سیکورٹی فراہم کی اور الیکشن کا اور امن و انداز سے ہم نے الیکشن کیا. اور الحمدللہ ہمارا جذبہ پہلے بھی خدمت سے تھا، اب بھی خدمت ہے اور انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے. عہدہ ہو نہ ہو پھر بھی ہم خدمت کے جذبے سے سر مبارکباد پیش کوو او انشاءالله دې امید کوو چې روان وختو کې چې دې کومې ذمہداریانې دي دوی به انشاءالله نور مزید بہتر اور احسن طریقے سره به ترسره کوي. آصف بھائی کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ینگ جنریشن میں نوید بھائی جو ہیں یہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور خدمت بھی وہ جو خلوص دل کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ ترقی کریں گے. ہم اپنے تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا یہ خدمت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی برکت دے. اور جی مونږ هغه والا مبارکي لپاره چې ډېر زبردست الیکشن وګټلو او ډېر ښه ووټونه باندې وګټلو. جی بالکل تاسو د ګوډ سمیت ورکر یونین ټیم کینټ والا خبرې هم واورېدې، هغې پې ډېر زیات خوشحالې دي او هغې وایي چې یو طرف ته زموږ د سنهري بازار چیرمین هم دی نوید بھائی او هغه لګیا دی خدمات کوي، خو بل طرف ته د پاکستان مرکزي مسلم لیگ له طرفه د واټ 3 عوامو په هغوی باندې اعتماد وکړو چې کم زموږ د ګوډ سمیت کینټ ورکر یونین دپاره یو د فخر خبره ده چې زموږ یو ملګری د عام ولس هم صدر مقرر کړی شو او هغې دا هم امید وساتو چې څنګه دوی په یونین کې بازار کې منډې تړلې وي دغه شان به دوی د عوام دپاره هم هلې ځلې کوي او خپل خدمات به پیش کوي.